د بېنظیرې د روپو نوې قسمه د کل نه شروع کیږي او کومو کسانو چې 15 شپږ میاشتې مخکې روپۍ راغستې دي هغو ته به دا روپۍ میلاوي که نه میلاوي کمې روپۍ چې شروع دي زیاتر کسان د دې په باره کې تپوس کوي چې موږ ته به دې ځل دا 13,500 روپۍ چې دي دا میلاوي که نه میلاویږي په دې کې ځینې نوي کسان دي په اولنۍ پیر باندې روپۍ راغستې دي کومو چې په جنورۍ کې روپۍ راغستې هغو ته اولنۍ قسط چې دی هغه 13,500 روپۍ چې دی دا ورته میلاو شوی دی ځینې کسان ته په جنورۍ کې 10,500 روپۍ چې دي میلاو شي کومو کسان ته چې 10,500 روپۍ میلاو شوي دي نو هغو له خو دا کول پکار دی چې هغه لاړ شي او خپلې روپۍ راواخلي هغو ته به هم 13,500 روپۍ چې دي دا میلاویږي خو کوم چې نوي کسان دي نو هغه بار بار ته تپوس کوي زموږ د روپو چې دی 15 میاشتې وشوې او موږ ته نور روپۍ میلاو نه شوې نو که تاسو 13,500 روپۍ په جنورۍ کې راغستې نو دا هم حق قسط چلیږي لکه هغه روپۍ چې دی هغه اوس هم چلیږي خو 2-3 میاشتې چې دی بندې کړې وې اوس یې دوباره شروع کړي دي نو تاسو ته به دې ځل دا 13,500 روپۍ چې دي دا به درته اوس نه میلاویږي خو بل راتلونکی قسط که دویم شروع شو 13,500 والا نو تاسو ته به هغه روپۍ چې دي دا میلاویږي په دې کې ځینې کسان وایي چې نوی قسط به د کل نه شروع کیږي نو نوی قسط چې دی دا هر 3 میاشتې پس شروع کیږي کله چې 3 میاشتې وشي نو دا قسط شروع کیږي لکه څنګه چې دی یو پکې دی جنوري فروری مارچ دا یو قسط دی بل دی اپریل مئی جون دا جدا قسط دی بیا جولای اگست ستمبر دا جدا قسط دی بیا اکتوبر نومبر دسمبر د دې جدا قسط دی او دا به میلاویدل څنګه لکه جنوري فروری مارچ دا چې دی دا به تاسو ته په جنوري کې دغه روپۍ میلاویدلې د دې نه مخکې چې دی دا به تاسو ته په جنوري کې میلاویدلې کله چې به اپریل شروع کېدو نو د مارچ په وروستنۍ هفته کې چې دی تاسو ته به د اپریل قسط چې دی دا به شروع کېدو دغه شانتې چې بیا به لاړې نو په جون کې چې دی په جون کې به تاسو ته هم دغه شانتې بل قسط چې دی هغه په اولنۍ ورځو کې چې دی هغه به تاسو ته میلاویدو نو اوس چې دا کم قسط میلاویږي نو دا تاسو ته د جنوري فروری مارچ هغه روپۍ چې دي دا تاسو ته میلاویږي په دې کې اوس چې دی کوم روپۍ چې میلاویږي دا تاسو ته میلاویږي اپریل مئی جون لکه جون پورې چې دا قسط وس چلیږي او دا د تیر شوی قسط دی بدې کې دا تاسو ته چې نوی قسط میلاو شوی لکه نوی قسط چې دی د اپریل مئی جون دا چې دی چې دا تاسو ته اوس میلاویدلی خو یو قسط بدې په منځ کې چې دی خوړلی شوی دی نو اوس ګورو که دې په جون په اخره کې بیا نوی قسط شروع کړو نو یو قسط به پکې وخوړلی شي خو تاسو ته به یو قسط چې دی دا به میلاو شي لکه تاسو ته به دې کال کې چې دی 3 قسطه میلاو شي خو کله جون په اخره کې دا روپۍ شروع نه شوي یا په جولای کې دا روپۍ شروع نه شوې نو تاسو ته بیا 2 قسطونه چې دی به دې کال کې میلاویږي لکه 2 قسطونه میلاویږي او 2 قسطونه چې دی هغه به د حکومت د طرفه چې دی هغه خوړلی شي که تیر شوی حکومت تاسو کتلی ځینې کسان په هغې باندې تنقید هم کوي خو په تیر شوي حکومت کې به تاسو ته روپۍ چې دی هغه به هم ښه په صحیح طریقې میلاوي دي بل لا که تاسو به د تپوس کوو نو تاسو له به ډایرکټ چې دی جواب درکوو بل لا تاسو ته به 3-4 میاشتې مخکې ویل چې په پلاني تاریخ باندې چې دی دا روپۍ به شروع کېږي موږ به د تپوس وکړو چې کله نه به روپۍ شروع کېږي نو ټایم به هم خولو د پلاني کس څومره روپۍ دي که شناختي کارډ نمبر به ورولېږلو هغه به هغه ټول ډیټا چې دا به راوغستله اوس د هغه 81 ویبسایټ چې دی هغه هم بند کړی دی چې دې خلکو ته د سره پته نه لګي چې د دې 100 روپۍ راغلي ده او دې ته 100 روپۍ میلاو شوې نو دا د حکومت چې ده د هغو غلطي ده بل دا هر 3 میاشتې پس دا روپۍ میلاویږي نو د دې الان ساعت چې دی لا پته نه لګي چې کله تاریخ کنفرم شو نو موږ به په هغې باندې جدا ویډیو چې د هغه به تاسو له جوړه کړو